بسم الله الرحمن الرحیم. سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات. سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات. تاز بزم عشق یک دانای راز آید برون. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. قرنها باید که تا یک سنگ خار از آفتاب. قرنها باید که تا یک سنگ خار از آفتاب. لال گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. سالها باید که تا یک کودکی از درس علم. سالها باید که تا یک کودکی از درس علم. عالم گردد نکو یا شاعر شیرین سخن. ماها باید که تا یک پنبه باد کشت. ماها باید که تا یک پنبه باد کشت. جام گردد شاهد را یا شهید را کفن. هفتها بایست تبریزی بگردد در جهان. هفتها بایست تبریزی بگردد در جهان. تا گزیند محرم رازی چرومی زمن. عزتمندو عزیز طلبه کرامو، دا د مقدمه د دومې سه د شروع کولو نه مخکې زه په دې شیرونو لګه رڼا اچوم. د دې شیرونو مطلب دا دی چې یو دانای راز او په دنیا کې قابل ترین انسان دا په ډیر مشکل سره پیدا کیږي. لکه وی کلونه په کعبه او بتخانه کې ژوند جړاګانې کې ژوندي خلک خو ډیر دي. تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. چې دا د عشق د مجلس نه یو دانای راز بهر راشي. اهل عشق هم ډیر دي خو رازدانان خلک چې په اسرار و رموز خلقت باندې الله تعالی غوی له پوهه ورکی، دا په لکونو کې یو کس روزي. په اهل عشق او په اولیاءو کې مختلف طبقات دي. دا اولنې شعر تقریبا د دې سره هم معنا دی چې یو ځکه علامه اقبال صاحب وایي هزاروں سال نرگس اپنی بی نوری پی روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بی نوری پی روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. بیا ورپسې شعرونه چې مونږ ویلې چې هغه وایي شاعر قرنها باید که تا یک سنگ خار از آفتاب. قرنونه سونه کاله پکار دي چې یو خوار کاڼی در نور د حرارت په نتیجه کې په بدخشان کې ته څه جوړ شي؟ لال جوړ شي، یا په یمن کې ته عقیق جوړ شي. عقیق خلک د غمو کې استعمالي او ډیر قیمتي، یعنی په دې باندې ډیر وخت لګي. سالها باید کې تا یک کودکی از درس علم. کلونه پکار دی چې یو ماشوم د علم او د مدرسې نه عالم گردد نکو، یو نیک عالم تی جوړ شي خو و یا شاعر شیرین سخن، او یا یو شاعر تی جوړ شي د خوږو خبرو والا او د ښه تقریر والا. ما ها باید کې تا یک پنبه باد کشت. میاشتې پکار دی چې دا سړی چې دا پنبه کری د دې دا زړې په ځمکه کې خخیه، نو دې دپاره میاشتې پکار دی چې دا د یو معشوقې جامه ته بیا جوړی. مطلب دا دی پنبه وکري، هغې باندې به خواري کې اوبه به ورکړي، هغه بوټي غټ شي، بیا هغه خلک وشو کوي پنبه دانه، بیا یې میل ته لیږي، بیا ته هلته کپړه جوړیږي، او بیا مطلب دا دی چې درزي د هغې کټایانو کې اخر ته د یو معشوق جامه جوړ شي. په دې هم ډېر وخت لګي دا یو جامه چې تا ته بې قدره ښکاري، یا د یو شهید کفن ته بیا جوړ شي. ما ها باید
هفته باعث تبریزی بگردد در جهان. په هفتو به شمس تبریزی په جهان کې ګرځي چې یو محرم راز د رومي زمن په شان پیدا کی د زمانی رومي چې داغه اهلیت او صلاحیت لري چې هغه ورته خپل راز منتقل کی او خپل علم او کم دغه چې خدای دل ورکړي دي اسرار هغه ته ترانسفر کی. نو عزتمندو د مولانا روم په شان کسانو ډیر په مشکل سره پیدا کیږي دنیا کې. منګه په د سبق په اول حصہ کې په اول درس کې د مثنوي متعلق باسو کو. نن په د دویم سبق کې د صاحب مثنوي یعنی د محمد جلال الدین رومی رحمت الله علیه د ژوند په حالاتو رڼا چو. د مولانا روم اصل نوم محمد او لقب جلال الدین او عرف رومی دی. مولانا روم په مولانا روم باندې دی دنیا کې مشهور دی. د پلار نوم محمد او لقب بهاءالدین او سلسله نسب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رسیږي. عزتمندو د په 604 هجری کې په بلخ کې پیدا شوی دی. د بلخ ښار افغانستان کې دی. تاریخونو د بلخ ښار لیکل دي. خدا د چې کوم ځای پیدا شوی دی د چې کوم کور کې پیدا شوی دی دا د بلخ د ښار نه مشرق طرف ته یو سړک تللی دی او بیا شمال طرف ته تو شوی دی. دغلته چې کوم کور کې دی پیدا شوی دی د کندراتو په شکل کې وسم شته محفوظ دی. د افغانستان آثار قدیمه دغه محفوظ ساتلی دی. ما په خپل سترګو دغه کور او دغه کندرات تقریبا 13 کاله مخکې لیدلی دي. مخکې دغه کور لیدلی دی او زه ورغلی ما نو ماته هغه موقع تم خو دومره رانه ير دی وخت ډیرو شو چې د بلخ ښار نه کله زه دغه ځای ته ورتلم چې دا 100 میله کې او 100 منټه یا نیمه ګنټه مزلو دا رانه ایر دی خو زه دغه کور ته ورغلی دی. نو دا هم د دې شعر سره مخکینی شعرونه چې مو ویلې چې عزتمندو په ډیر مشکل سره تاسو سوچو کې چې 13 کاله مخکې زما د مولانا روم سره محبت او عقیدتو چې زه خاص د غزي ته ورزما او دغه کور چې کم ځای پیدا شوی دی وینما. عزتمندو دا په یو فن کې داخله دلم ډیر قرباني غوړي. ډیر وخت خو ماته په سن 85 کې ماته یاد شي چې زه د مصنوعي استاد پسې ګرځیدم دا ماته ملاو نشو سره دا چې کم استاد ما غوښتو چې په دې کې پورا واری دي دا ماته نه دی ملاو شوی. په دنیا کې مشکل ترین کار چې ما محسوس ک هغه دا چې د مصنوعي استاد په دنیا کې نه ملاويږي. دا نه په ایران کې شته نه په افغانستان کې شته او نه په دغه کې د دې کم چې زه کم استاد وایم هغه نشته. نو عزتمندو دا زما شوق او ذوق او ډېر قرباني ما ورکړي دي چې اخر یو حد پورې چې ما په مصنوعي کې لار پیدا کړه او تاسو ته نن مفت جفت دا درس وړاندې کیږي. نو زه د طلبه کرامو نه دا تمنا کوم چې دې درس ته د قدر پسترګه وګورئ او د دې درس عزت کوي او د دې پاسو ساتي. نن تاسو ته په مفت جفتو کې زمونږ ورپسې سپلیش لیدلی دي دنیا کې نامونه مقرر کړي په هغه زمانو کې چې زه 15,000 ورکوم لاس خو استاد نه ملاوېدو د دې چې کوم استاد مطلوب وو ان نه دی ملاو شوی. به هر حال نو دام دې سره چې کلونه قرباني غوړي یو کار چې ترسو ته پاغي ورکوزيږي. عزتمندو د مولانا روم پلار چې و د په دغه بلخ کې اوسېده خواجه بهاءالدین او د خپل زمانه لوی مفتی صوفي او شیخ الاسلام او خلکو به د په شمس العلماء باندې مشهور او محمد خوارزمشاه په خپل د حلقه درس او د جمعې منزله د مجالس تبا ورلو. په دغه زمانہ کې امام رازی رحمت الله علیه چې دا د جهان اسلام لوی متکلم او فلسفي وو او صاحب او دغه تفسیر کبیر هم لیکلی دا هغه امام رازی دی. د هم د دې پادشاه سره د مولانا روم په مجلس کې حاضرېدلو او دغه خوارزمشاه چې د سره عقیدت او د امام فخرالدین رازی سره امام فخرالدین رازی د افغانستان
هرات کې اوسېده، خو دلته به کله کله او پیدا شوی پرای کې و. دی به دلته بلخ ته راتلو، د دې پادشاه سره به یو ځای د خواجه بهاودین دربار ته ورتله. دی ډېر لوی عالم و، د شمس العلماء په نوم باندې مشهور و او د یو مرجع عام و خاص حیثیت یې لرلو، خواجه بهاودین صاحب. خدا د چې دا امام فخرالدین رازی او دا خواجه بهاودین په ذهن او سوچ کې هماهنګي نه وه، دې کې لږ فرق و. ولې چې فخرالدین رازی دا متکلمانه او فلسفیانه خیالاتو حاملو، او خواجه بهاودین چې دی د تصوف رنګ کې رنګو او د قرآن حدیث نه به زیات مسائل بیانول. خو امام فخرالدین رازی دغه د پادشاهي وخت چې دا په اعتماد کې اغیشتی و، او د با خواجه بهاودین با د درس په دوران کې، د واس په دوران کې د یونانی فلسفې او دغه فلسفه دانانو مذمت کولو، او دا بیا ویلې چې کومو کسانو آسماني کتاب شاته غورځولې او په دغه فلسفو باندې سر ورکوي، د دیو د نجات څه امید کېدی شي. یو ورځ پادشاهي وخت د امام رازی سره د مجلس ته راغی چې ګورو په زرګونو کې خلک دي، حد درجې زیاته. دغه پادشاه چې د حد نه زیات مقبولیت د برداشت نه کړی شو، د سیاره پیدا شوه چې د وزیران، د چاکران، مزدوران او ټول دا خلق چې دي د قونیې د خاره ټول د معتقد دي، او د یو حکم کچره څه حکم وکړي نو خلک یې منلو ته تیار دي، او د په یو خبره سر ورکوي. ځان د پاره خطره محسوس کا. دا چې کله کور ته راغی نو دغه خوارزمشاه د خپلو خزانو چابیانې د ته ورولېږلې او ورته یې ویلې چې یاره ما سره خو په پادشاه کې دا پاتې دي، نور ما سره څه نشته، دا هم درواله. مطلب دا دی چې ټول رعیت او خو خلک تا مانه ځان ته راښکلي دي، ما سره څوک پاتې دي؟ څوک نشته، دا یو چابیانې دي، دا هم ستا شوې. به هر حال خواجه بهاودین په اصل راز پوه شو چې دی ما دلته نور نه غواړي او ما په دې شکل کې نشي لیدلی چې ټوله دنیا راځي او زمانه چاپیره وي او ما ته ناست وي، زما مریدان شو. د ته چابیانې واپس کړې، ورته ویلې سوال جواب یې ورولېږه چې ته لږ صبر وکړه، دا روانې جمعې خطبه چې زه ورکړم خلکو نه به رخصت والم او زه به خپل تیاری وکړم او د جمعې د مانځه نه پس به زما روانګي وي، زه دا بلخ تا ته پرېږدم. دا پادشاهي م ستا مبارک شه او دا خزانې او دا خلک ته پوه شه او دا خلک دی، زه به رخصت والم ځم به. حسب واده چې د جمعې مونځ یې ادا که، د سفر تیاری مخکې نه کړی او د خپل سامان او کتابونه تړلیو، د بلخ نه روان شو، خلکو سره خدایفیزي وکړو. تقریبا 300 کسان مشایخ او علما او د مریدان د سره روان شو، هغوی هم کډې بار کړی او د یو قافلې په شکل کې د بلخ نه ووتل. بعضې مورخینو دلته دا خبر هم ذکر کړی دا چې دا خواجه بهاودین دا سفر چې او د بلخ نه اوچتېده، د دې دا وجه وه چې د تاتاریانو د حملې ګنګوسي او اوازه وه چې هغه په دې خوارزمشایانو باندې حمله کوي. په هغه وخت کې دغه فتنه راوچته شوې وه، نو دی د یو پرامن ځي په تلاش کې د دې ځای نه د کډه وکړه. دا یو روایت هم شته. به هر حال مورخینو اکثر دا خبره ذکر کوي چې دا واقعه داسې شوې ده. دی روان شو، کله چې خوارزمشاه خبر شو ډېر پیمانه شو، راغی او ډېر منتونه وکړه، دی روان شوی چې یاره پاتې شو، معافي ترې وغوښتله، ډېر منت سماجت یې وکړو. هغه ویل نه زه اوس روان شوی یم او بس دا بل ښار تا ته پرېږدم. به هر حال دی اراده بلنه نه کړه، روان شو. دا قافله چې به د کوم ځای نه تېرېده، ده له خدای دومره مقبولیت ورکړی، لوی لوی امیران، رئیسان، علما، مشایخ به د دې استقبال له راتله. په هر ځای کې چې داسې د دې ځای نه بلخ نه چې ووته، لکه د بلخ په هرات د ایران طرف ته روان شو. دی کله چې دا قافله د ایران د نیشاپور ښار ته ورسېده
نو خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه د د استقبال لراغه د استقبال لراغه د خاندان سره ملاقات وکړو او کله چې په محمد جلال الدین نظر پریوته د په دغه وخت کې ماشوم د خواجه بهاءالدین دا زوی چې موږ وس په مولانا روم لا مولانا روم شوی نه و دا خواجه محمد جلال الدین چې و د باندې چې نظر پریوت دی په دغه وخت کې علامه شبلی نعمانی لیکلی دی سوانه مولانا روم کې چې دا د شپږو کالو خو بعض مورخینو دا 12 کاله لیکل دی چې په دغه وخت کې دی چې د بلخ نه روانېده د عمر 12 کالو او دا ماته قرین صحت ښکاری زما د تجزیه مطابق نو د 12 کالو عمر کې د چې کله غولی ده نو خواجه بهاءالدین د پلار ته ویل چې د الګ خیال ساته د په تندي کې د سعادت ستوري ځلیږي یو وخت براشي چې د به د خلکو زړونو کې د الله تعالی د عشق ورونه بل کی او دا کم خلک چې په عشق کې سوي دي هغوی ته به نورم تلې ورته کې او لمبې به ووي یعنی او دا به دنیا کې لکه د انوارو ځلیږي الله تعالی په فراست ایمانی سره دغه ماشوم هغه مستقبل د تخکارا کو بهر حال او د ته خپل اسرارنامه تبرکان ورکړه چې دغه با مولانا روم سره بیا تر اخره پورې وا د تبرکان ساتل او دا به مطالعه کوله دا اوس جدا تاریخ دی دغه امام عطار بیا تاتاریانو شهید کو دیو بیا د نیشاپور نه د عراق ښار بغداد ته لاړ او د بغداد کې د څه وخت پاتې کېدو نه وروستو دیو حجاز ته لاړ او د فریضه حج ادا کړه بعضې روایات دا وایي چې د په دې سفر کې د ډېرو لوی لوی مشایخو او عارفانو سره ملاقات کړی و او دا وایي چې شیخ محی الدین ابن عربي هغه سره هم ملاقات شوی و او کله چې رخصتېدل نو چې هغه ورته وکتل نو ویلې پلار یې مخکې او زوی ورپسې وي د خولې نه دا الفاظ وویستل چې سیند مخکې دی او سمندر ورپسې روان دی بهر حال په دې روایت کې لږ اختلافات شته خو دیو بیا واپس چې راله د دغه نه زنجان ښار ته واپس د حجاز نه په ایران باندې راغله د زنجان ښار ته لاړه او د زنجان ښار کې د لږې وقفې نه وروستو واپس ترکی ته لاړه په ترکی کې د لارنده ښار کې دیو دیره شو دغه لارنده ښار ته اوس کارامان وای موجوده وخت کې دغلته دیره شو هم په دې ښار کې دوی لږه ساه واخیسته او تقریبا 9 کاله دغه ښار کې تیر کړه د کارامان یا لارنده ښار چې پخوا یې ورته لارنده وي په دې ښار کې دیو پاتې شو دلته د مولانا جلال الدین رومي مورم وفات شوه او دغه ښار هغه دی چې په دې کې مولانا لا د 13 کالو په عمر کې پلار یې ولا واده وکړه د یو جنۍ سره چې ګوهر خاتون د هغې نوم په دې ښار کې د مولانا روم واده شوی او بیا خو چون کې دی لا په بغداد کې او کله چې د سفر کولې د اوازه علاودین کې قبات ته چې د په قونیه کې د ته ورسېده د دغه علاقې د پادشاه او د علمیت او کمال اوازه د ته ورسېده چاته علاودین کې قبات ته د غایبانه د مرید شو لہذا د خواجه بهاءالدین ته د قونیه دراتلو دعوت ورکړ چې قونیه ته راشي او دلته مستقل سکونت اختیار کی او باقی عمر دلته تیر کی د دې وجنه بهاءالدین د خپل زوی مولانا جلال الدین او د خپل انګور سره دی واپس قونیه ته د تلو قصد وکړ کله چې د قونیه ته ورسېد پادشاهي وخت د استقبال لورغه او د سره پیاده کم کور او مکان چې د ته مختص کړي هغه پورې د راوستو او ډیر زیات عزت ورکړه دته یو عالیشان کور او د ژوندۍ ټول سہولتونه ورکړه
د ژوند د تیرولو ټول ضرورت یې ورته برابر ک. اکثر به همدغه پادشاه علاءالدین قیقباد د مجلس ته راتله، د صحبت نه به فیض اوچتول او د خپل درسونه کول. آخر الامر همدا شیخ بهاءالدین د مولانا روم پلار په 628 هجری کې همدلته په قونیه کې وفات شو، 628 هجری کې. او د دې بادشاه د ګلانو یو باغ و، هغې کې دی ښخ که، چې هغې ته باغ سلطان بیا وی. دې پادشاه وله دومره عزت ورکو، دومره ورته ګرانو، یو قیمتي ځای و د دې یو باغ و، د هغې منځ کې دی ښخ که. اوس پاتې شو مولانا جلال الدین رومي دې وخت کې د عمر 40 کاله و. د پخوام دی چې نو د خپل درسونه اول د پلار نه شروع کړي. بیا سید برهان الدین چې د مولانا د پلار مریدو او داغه شاګرد خاصو، پلار یې د استاد مقرر کړو، دته به سبقونه وي او د تربیت به کولو. کله چې د پلار وفات شو نو هغه برهان الدین په ترمس کې و. د دې خبر په اورېدو هغه قونیې ته واپس راغی. چې راغی په قونیه کې د استاد او شاګرد ملاقات شو، یو بل ته ورته غاړه وتل او تر ډېر وخته په دواړو باندې د بې خدای شان کیفیت تاری و. د افاقې نه پسې د مولانا نه امتحان واخیسته. کله چې په ټولو علومو کې کامل ومونده نو ده ته ویل چې تا ته صرف باطني علم پاتې دی او دا ستا د پلار امانت دی، زه اوس تا ته درکوم. تر 9 کالو پورې د طریقت او د سلوک تعلیم ورکړه، د تربیت یې کولو. او په دې دوران کې مولانا ډېر ریاضتونه او چیلي وویستلې او تزکیه نفس یې وکړو. او په دې دوران کې د هغه یو قسم مرید شو او وایي چې د دمشق سفر هم د دوی په مشوره واقع شوی دی. بل روایت دا وایي چې د متصل د پلار د وفات نه یو کال وروسته د 25 کالو په عمر کې د علم دین د پوره کولو لپاره د شام سفر وکړو او دمشق او حلب هغه وخت کې د علم مرکزونو د دینی علومو. نو د دمشق ته لاړو. مناقب العارفین نومي کتاب لیکي چې مولانا 2 کاله په دمشق کې پاتې شو او په ټولو علومو کې پوره مهارت حاصل ک، لکه علم کلام، فقه، فلسفه، حکمت، تصوف وغیرہ. دا غې نه پس واپس قونیه ته راستون شو او په د شیخ الاسلام په منصب باندې فائز شو او د دینی علومو د درسونو په ورکولو مشغول شو او واز به کولو، فتواګانې به ورکولې او د دنیا امیران رئیسان بدل راتله. خو په د باندې دا ظاهری علوم رنگ غالبو، د سمانه به احتراز کولو. دا د ژوند یو دورو چې دنه یو داسې خطوب وته چې په عالم اسلام کې لکه د نور ځلېده. په ټول د په دور کې د یو نومو دا محی الدین ابن عربی نه پس په دغه علاقو کې په خوارزم شایانو کې صرف د دنوم اخري مرجع دیو، دنه به خلکو فتواګانې غوښتلې. د چې کم کتابونه زیات مطالعه کولو هغه احیاء العلوم امام غزالی رحمت الله علیه، قوت القلوب د ابو طالب مکی، هدایه مرغینانی، دیوان متنبه، معارف بهاولد، دا د پلار تصنیف او د خزه په قوله چې بعضی وخت کې به ترساره پورې شمه ته ولاړو. دا معارف بهاولد دا دغه یو کتاب دی، دا به کتلو. همدا سه دیوان امام مطار، دیوان امام سنایی او بل د نظامی گنجوی آثار به د ډیر مطالعه کولو. دا خو د ژوند یو دورو چې کله د په ظاهري علومو کې حد درجه کمال ته ورسېد. د ژوند دویم در د شمس تبریز سره د ملاقات نه پس شروع کیږي. د مولانا او شمس تبریز اولنی ملاقات چې د دې متعلق ډیر زیات روایت دي او مورخینو په مختلفو طریقو سره دا نقل کړي دي. لکه یو واقع داسې نقل کیږي چې مولانا شاګردانو سره ناستو او سلورو طرفو ته د کتابونو انبارونه لګیدلی.
اتفاقا شمس تبریز د یو طرف راغی او سلام یې وکړو او د مولانا ته مخاطب شو این چیز دا سدي د کتابونه څه کیسه وي ها د ورته مولانا ورته یانس کی تو نه میدانې دا هغه سدي چې ته په نه پويږي هغه په نظر کې داس یو ساده او عام زمیدار سړی ښکارا شو د شمس تبریز ولته په څه پويږي وې د فتن چې دا خبره وکړه هغه یو داسې ورته وکتل یو هیو ک ټولو کتابونو اور واغشته نو دغه ورته ویل این چې دا د څه وکړه دا څه خبره ده دا څه شو هغه ورته ویلی نانس کی تو نه میدانې شمس تبریز ورته ویلی چې په دې حال وستنه پويږي دا عالم حال دی دا قیل او قال خبرې نه دي بل روایت دا سره راغلی دی چې مولانا د حوض په غاړه ناستو تالاب په خوا به دا حوضونه او تالابونه اکثر د جمعتونو خوا کې ډبې به او خوا ته به حوضو خلکو به پیو د سونم کول سپو به پکې وي نو شمس ته تاسو کو چې دا څه کتابونه دي دا څه قیل او قال له مولانا ورته چې دا قیل او قال له خو ستاده سکار نشته ستا سمجھ کې نه راځي نو دا کتابونه اوچت کول هغه طالب ته وغورځول مولانا ډېر غصه شو قار ورغی چې دا دې څوک تا خو زما ټوله سرمایه ضایع کړه په دې کې خو هغه نادر او ناشنا نقطې ما لیکلې وي چې هغه به ماته په مشکل ملو شي نو شمس ورته ویل دا څه ګران خبره نه ده ولې دا واپس خپل حالت ته نشي تللی یو کتاب به راویسته ولته به خو د وچ کلک دوړي وته چې ډب به ورک دوړي به کول مولانا سه حیران شو چې دا ز سی وینم ویل دا سی دي هغه ورته ویل دا عالم حال خبرې دي دا کیلو قال وسنه دی په دې ته نه پويږي یو دا واقع هم ذکر شوی دا بل واقع دام نقل شوی دا چې سپسالار نقل کړي دا چې دا دغه په صحبت کې د مولانا روم په صحبت کې دا ډېر پاتې شوی دی سلويخ کاله او داغه مرید خاص هم دی هغه وی چې دا شمس تبریز د سره داسې ملاقات شو چې دا مولانا روم په اسور را روانو شمس تبریز ولا مخله ورغه او د اسې د قیزې نه ونیو ویلو درېګه ولته یو تاسو کوم نو تاسو ته داو کو چې را دا مولانا روم چې دا ډېر دغه وکړه د مولانا روم نه دا سوال وکړو چې یاره د بایزید بستامي ډېر په معرفت کې مخ کې تلو او که محمد صلی الله علیه وسلم نو هغه ویلې چې یاره دا څنګه سوال کې د محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه سره مناسبت ته هغه داغه د شاګردانو په دغه کې ناراضي نو هغه ول زه درنه یو سوال کوم چې دا بایزید بستامی متعلق مشهور ده چې په سنت کې دومره د سنتو تابع چې خټکې په دی وجه نه خوړل چې پیغمبر علی السلام دا څنګه خوړلې دي د اتباع سنت جذبه دومره او بل طرف ته ویل چې سبحانی ما اعظم شانی زما شان څومره لوی دی حالان کې پیغمبر علی السلام باوجود جلالت شان به فرمایل زه د ورځې او یا پیره د خپل مغفرت سوال کومه دعا کومه دومره بیزان کم محسوسولو او دا به ویل چې ما بدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک نو مولانا روم جواب ورک چې دا څنګه دا چللې چې بایزید بستامی اگر کلوی بزرګو خو هغه د تقرب په منازلو کې په یو ځای کې ودرېدلی وو او ظرفیت تنګو او دغه د الله تعالی د عظمت د وجه د هغه په خوله د الفاظ جاری شي او محمد صلی الله علیه وسلم برابر د معرفت منازل توی کول ظرفیت پراخو کله چې بد یو مقام نه اوچت مقام او بل مرحله ته ورسېدو نو لاندینه درجه به پیغمبر علی اسلام ته کم ښکارېده او پاغه به استغفار کولو د دین پس شمس تبریز یو آه وکړو او بهوش شو د دې
زه ورونو په دې کې روایتونه ډیر زیات مختلف دي. وختي چې زه غلی شوم چې یاره کمه خبره وکم. بل زه دا کوشش کوم چې دا مولانا رومي 88 کاله عمر او 2 کاله دا په دې یو نشست کې په نیمه غنټه یا 40 منټه کې د دې احاطه زه نشم کولی. زه کوشش کوم چې ارزینا کټ کټایان یو کما دا تاریخ د سوانه په دې کې 3 نشست کیږي. کله د مکمل د جون حالات ز بیانوم نو ډیر وخلی، نو زه کوشش کوم چې دا واقع را لنډ کم او پدې کې د دې خلاصو نه چوڑ پیش کم. د جون ټول حالات ز نشم احاطه کوله. نو غلی وختي پدې شوم چې د کومه واقعیا بل دې کې لګ سنه تاریخونو کې لګ اختلافات دي، روایتونه مختلف دي. به هر حال کم چې ماته اسواب ښکاري زه به همغه ذکر کوم. د دې واقع نه وروستو مولانا او شمس تبریز د صلاح الدین زرکوب په حجره کې 40 ورځو پورې چیلو او خوراک څښاک کې بالکل بند کړو او د صلاح الدین زرکوب نه بغیر هیڅ څوک دې حجرې ته نشو داخله دي. د چیلې نه وروستو د مولانا احوال یکسر بدل شول. د طالبانو درسونه تعطیل شو، فتوانویسی ترک شو، حکمرانانو او رئیسانو د درباري عالی ته د مولانا روم ته د حاضره اجازت نو څوک ورسنه شو ملاوي دي. د دین مخکې به د سما د مجلسونو نه احتراز کولو او وسه بغیر د سما نه ټیم نه پاس کېده. د لک سات د پاره هم د شمس تبریز نه جدایی نه خوخوله او اکثر به دا الفاظ زمزمه کول چې دا دیوان شمس تبریز کې هم ذکر شوی دي. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. او نور شیرونم دته منصوب دي چې اکثر به داوي ما دل اندر راه مردان باختم، غلغله اندر جهان انداختم، داشتم در پشت خود بار گران، شکر کان بار گران انداختم. دنیای دون پیش دانا جی فهاس، جی پرا پیش سگان انداختم. منز قرآن برگزیدہ مغز را، پوست را بر دیگران بگذاشتم. تخم اقبال سعادت تاباد، در زمین امتحان انداختم. از کمال شوق تیر معرفت، راز کردہ بر نشان انداختم. جبه و دستار علمی قیل و قال، جمله در آب روان انداختم. ما بساط عشرت ذوق و صفا، در سرای لامکان انداختم. دا شیرونه به ویلي حسب حال د مولانا شاگردان او معتقدین چې شمس تبریز ته سخت غوسه و چې د په مولانا باندې څه سحر او جادو وکړو، چې هغه د خپل لین وویسته، درس او تدریس پاتې شو، فتوا نویسی پاتې شو، واعظ او تبلیغ پاتې شو، چې په دې څه وکړه هر څه ته پاتې شو. د قونیې په ښار کې د شمس تبریزي په خلاف یو شورش او بغاوت شروع شو او دله د قونیې د ښار د پریښودو ووی او د مولانا معتقدین ورته ویلې چې د قونیې ښار د نه پریښودو په صورت کې دته سخت دمکیانې ورکې، حتی د مرګ دمکیانې ورکې. شمس تبریزي مجبور شو او خفیه د مولانا د مشورې نه بغیر دمشق ته لاړو او غیب شو. موږ نه پوهیږو چې په دغه خفیه ملاقاتونو کې څه واقع شول چې مولانا مکمل بدل کو او د همیشه لپاره د شمس تبریزی مدیون او مفتون شو. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، پته نه لګي چې په کوم غشي وشتو په زړه باندې چې دنیا ولا بدل کړه. خلکو دا فکر کولو چې دا شمس تبریزی موږ دنه جدا کو نو مولانا با ولنی حالت تراشی واپس بخپل درسونه وغزول لین اختیار کی. خو مولانا د پتلو سره نور هم د خلکو نه کناره کشي اختیار کا، هیڅ چا سره مجلس نه کولو او داغه په فراق کې به ډیر سوزناک اشعار ویلې چې ګرځېدو دا به ویل
برویده حریفان بکشید یار مارا بمناورد حالا سنم گریز پارا اگر او به وعده گوید که دمی دیگر بیایم همه وعده او مکر باشد به فریب دو شمارا به ترانه‌های شیرین به بهانه‌های زرین بکشید سوی خانه می خوب خوشلقارا. دی کې مطلب دا وی چې لاړ شي او زما هغه یار راولې هغه زما چې تښتېدلې صنم او محبوب زما واپس ما ته حاضر کې هغه که په واده تاسو ته ووایي چې زه به بیا درشم ګورې دا ټولې وعدې بیا مه کري تاسو به دوکه کوئ که چېرې م پیدا کړو نو خامخا یې راولئ داسې کوئ چې زه به بل ټیم درشم نو مې منئ ځان سره به دا شعرونه ویلې او په ډېرو خوږو ترانو او په زرینو بهانو سره زما کور ته بیا راولي هغه سپوږمۍ او خوشلقه ډېر ښکلي مخ والا چې زه ورسره ملاقات وکړم دا به یې وي یی داسې شعرونه د هغه په یاد کې ویلې د خلکو هغه مقصد پوره نه شو چې شمس تبریز دی نه غیب شي نو دی به سم شي خپل حالت ته به راشي دا یې ویلې همرا بیازمودم ز تو خوشترم نیامد چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد دې معنی دا ده ځان سره به دا شعرونه ویل شمس تبریز په یاد کې چې ټول مې وازمایل خو ستانه پکې ښه کس ماته میلاو نه شو دنیا کې کله چې سیند ته وردن نشم ستا په شان گوهر ما پیدا نکو سر خم بها کشودم و ز هزار خم چشیدم چو شراب سرکشی تو بر لب و سرم نیامد ډیر خمان می کلاو کو او د زرو خمانو د شرابو نه می شراب وسکل خو ستا په شان سرکش شراب زما په شونډو سر او نه لګېده ما چرته پیدا نه کړه ته چې کم نشکول کې او د الله په عشق او مینه کې سړی مست دی دا په دنیا کې یو قسم ما ونه لیده نه په علماو کې او نه په عرفاو کې چې ما نشه کی چې عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد ز پیت مراد خود دو سیر و ستر گفتم چی مراد مان زان پس که میسرم نیامد داغه په یاد کې وی شمس تبریز ته چې تا پسې ما خپل د زړه ارمان خپل خواهشات دوه درې ورځې پرېښوده خو داسې مراد پاتې نشو په دنیا کې چې هغه ماته بیا حاصل نشو دوسری روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر در جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد دوه درې ورځې مې ستا د پادشاه ز غلام او نوکر شوم ستا په دنیا کې داسې پادشاه پاتې نشو چې هغه زما چاکر وس نشو به هر حال مولانا حاضر نو چې په هیڅ قیمت خپل عادي ژوند ته ورګرځي خلک مجبور شو چې هغه شمس تبریزي چې د خپه کړو هغه واپس راولي د مولانا د زوی سلطان ولد په قیادت کې یو قافله د مشت روانه شوه هلته چې ورسېدل شمس تبریزي وموندلو سلطان ولد د مولانا یو منظوم خط شمس تبریزي په خدمت کې پیش کو هغه اول وخندل او دی ویلې بدام دانه نگیرند مرغ دانارا هوښیار مرغه په دانو او دانو باندې څوک نشي ګیرولی به هر حال خلکو ډېر منت وکړو عذر خواهي وکړه چې دی خو چونکې خلکو خپه کړو عذر خواهي وکړه آخر شمس تبریز راضي شو او د دې قافلې سره څو ورځې پس واپس کونې ته راغلو په داسې حال کې چې نور خلک په سورلو کې راغلل او سلطان ولد په کمال ادب د مولانا روم زوی د دمشق نه تر قونیې پورې داغه د اسب قیزې نیولې وه او داغه په رکاب کې پیاده را روانو مولانا چې کله خبر شو د استقبال ته د مریدانو سره وروتو او دی راوستو او په ډېر ذوق او شوق د دیو مجلسونه ډېر وخت پورې جاری وو مولانا د دې لپاره چې د شمس تبریز زړه ولګي او بیا لاړ نشي نو د کیمیا نومي جنۍ سره د واده وکړو د شمس تبریز له واده وکړو او دا جنۍ څوک ولګاله چې د مولانا اوله ښځه وفات شو د دویمه ښځې د نکاح په وخت کې د هغې سره یوه جنۍ راغلې وه او مولانا بیا هغه لویه کړې وه نو هغې وله په نکاح ورکړه چې د هغې نوم کیمیا خاتون و مولانا د خپل کور مخې ته یو خیمه نصب کا او شمس تبریزي هلته دیره کو چې دلته به دی قیام وکړي د مولانا یو زوی علاءالدین نومېده
کله چې به مولانا له راتلو نو به دغه خیمه به راتلو او شمس تبریزي ته دا په ده ښه نه لګېده او څو پیرې منم کړو چې ته په دې لار مه راځه. هغه به نه منع کېدو، په دې خبره هم لږ دی سو شمس ګیلمنو. خو په مناقب العارفین کې لیکي پاغي کې د کیمیا خاتون سره د واده کولو دا واقع نشته، خو دومره لیکلي دي چې د حضرت شمس د زوجې محترمې نوم کیمیا خاتون او هغه به اجازه یو پیرا بهر ته وتلی وه چې په دې شمس سخت ناراضه و، خفه شو. د دې وجې نه هغه بیماره شو، 3 ورځې پس وفات شوه. هغه دې کتاب کې دا لیکلي دي مناقب العارفین کې دا واقع نه ده کړې چې دا ولا مولانا روم د نکاح تړل او داغه خو سب دغه نوم یې اغشته دی. به هر حال خو د سره اختلاف کما حق او کم چې پخوانی وو د مریدان د معتقدین د خلاف وو. مولانا روم لکه هغه اصلي لین ته بیا نه ګرځیدو، د مولانا حالات تر څه بدلو. نو غالبا دا دی چې هغوی تنګولو را تنګولو او دته یې ښه نه کتل، تر دې چې د زوی علاودین هم د سره جوړه نه وه. د دې نه پس شمس تبریزي اچانک غیب شو او تر ننه پورې پته نه لګېده. اصل روایت دا دی چې دا مستند روایت دا دی چې د هغه پته ونه لګېده، تر نن ورځې لاړ ووت او تر نن ورځې پته نه ده لګېدلې. اوس دلته روایات زیات دي. ډیر کسان دا وی تاریخ دانان چې د مولانا مریدانو د حسد د وجې د قتل ک، او یو روایت دام دی چې د مولانا زوی علاؤالدین دا حرکت کو د مړ کو د نور سره مرګري شو. خو تر نن ورځې د مړ او جسد چا نه دی لیدلې. سپه سالار چې سلويخ کاله د مولانا په خدمت کې پاتې شوی او داغه مرید د خاص د ټولو حالاتو نه خبر د هغه سب دومره لیکلي دي چې د په دویم ځل چې خپه شو او لاړو بیا پته ونه لګېده. هغه د مرګ ذکر نه دی کړی چې دا چا مړ که. اوس خبره دا ده کم قبرونه چې دته منسوب دي دنیا کې دا هغه شمس تبریز نه دی. لکه د ایران د خوی خار کې یو مزار جوړ کړی دی غټو او آرامګاه شمس تبریزي پې لیکلی دی، خو دا نه دی. او هغه ایرانیان دا وی چې دا بیا د شمس تبریز راغی دلته تبریز ته راغی او بیا دی خوی کې دلته وفات شو، دا مزار دی. خو دا روایت هم صحیح نه دی. بل په ملتان کې یو قبر دی د شمس تبریز په نومه، هغه دا شمس تبریز نه دی چې د مولانا پیر دی. دا یو خبره طالبان نوٹ کی، د شمس تبریز په نوم باندې چې دا کم قبرونه دي دا دغه شمس تبریز نه دی. ولې هغه د 9 صدې سړی دی او دا ملتان کې چې کم شمس تبریز دی د تاریخ د 10 او 11 صدې دی. دا د اسماعیلی فرقې سره تعلق لرون کې بل شمس دی، هغه شمس تبریزي نه دی. بهر حال د شمس تبریز د مرګ نه وروستو داغه د ژوندي او مړي ورکېدو نه وروستو مولانا روم ډیر کوششونه وکړو، تلاشونه وکړو چې هغه بیا پیدا کړي. په خپله تبریز ته لاړ، شام ته لاړ، یو ځای بل ځای، خدای ناکامیاب شو او دا غیش نه خپته نه لګېدا دی به او چا چې به لږه نه خپته ورکوله بیا هم کوشش کول زیری بیا ورکول. کله کله به د خپلې مدرسې ته لاړو دا چت ته بوخته او دا شیرونه بیا ویل کی گفت که آن مایه امید بمرد، کی گفت که آن زنده جاوید بمرد، آن دشمن خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. ځان له په دې تسلی ورکوله چې چا ویل چې خو مړ شوی دی. کی گفت که آن مایه امید بمرد، ځان سره بیا وی ګرځېدو. چا ویلی دي چې هغه د امید سرمایه مړه شوه، چا ویلی دا چا ویلی چې هغه زنده جاوید چې همیشه به ژوندی وي هغه مړ شو، هغه نشي مړ کېدی. دغه کس چې دا خبره کوي چې شمس تبریز مړ شوی دی د مثال دا دی دا د انور دشمن چت ته وخته او سترګې پټې کړې او وی چې انور مړ شو نو انور مري، انور هیڅکله نه مري. دا بیا ځان سره ویلي دا شعرونه. دا کوم غزلیات ته شمس چې مشهور دی یا دیوان کبیر او تقریبا 50,000 شعرونه دي
همدې دوران کې لیکل شوي دي. دا دیوان شمس تبریز چې مشهور دی، اصل دیوان کبیر د مولانا روم دی، خو د پکې ځای په ځای د خپل پیر نوم اخیستی دی. نو خلک دا سوچ کوي چې ګینه دا شمس تبریز لیکلی دی، نو شمس تبریز نه دی لیکلی. د شمس تبریز نه څه د مقالات شمس په نوم باندې څه شته دی، خو هغه د هغه خبرې دي چې مختلفو ځایونو کې کړي دي او هغه د هغه مریدانو راټولي کړي دي. هغه شمس تبریز په خپله نه دی لیکلی. یو ورځ د کور ووته، د پریشانۍ په عالم کې مولانا روم په لار کې صلاح الدین زرکوب د هغه دوکانو، هغه په سټک باندې د سپین زر ټکول او داسې پلنولو. دی چې ودرېد د اواز یې تر غوږه شو، مولانا روم ودرېد او یو قسم د سما اواز یې تر غوږه شو، غوږ یې نیولي هغه به مواله چې پرېږده دی په شوق و ذوق کې یو وخت کې راغی. آخر دی هم ور ووته، هغه ته ورتر غاړه وته او دوکان هر څه پرېښه. د یو دغه په د دومره اثر وکړو او په دې جوش و مستی کې دا شعرونه ویلې. دا شعر وی: یکی گنج پدید آمد از این دکان زرکوبی، یکی گنج پدید آمد از این دکان زرکوبی، زهی صورت زهی معنا زهی خوبی زهی خوبی. دی وی صلاح الدین زرکوب هم دکان ختم کو او د سره شو. دا یو عام سړی صلاح الدین زرکوب، البته سید برهان الدین محقق نه بیعت کړو، نور د علم نو کړي، داغه نه بیعت کړو او هغه برهان الدین هغه د مولانا استاد او د مربی همو. نو گویا کې چې د دواړو استاد یو شو. مولانا د شمس تبریز نه وروستو د همدم او همراز جوړ کو او د سره به غم غلطولو، د سره به مجلسونه کولو، عام خلکو سره ډیره توجه نه ورکوله. او دا چالو کو چې د لوري خپل زوی ته په نکاح کړه. د صلاح الدین زرکوب خپل زوی له د لور په نکاح کړه. د څه لپاره؟ چېرې دا روحاني تعلقاتو سره ظاهري تعلقات هم قایم شوي. سلطان ولد له په نکاح کا، دا د زوی و، یو علاؤالدین ولدو. بیا هم شاګردانو د مریدانو ته دا خبره منظور نه و چې د مولانا روم څه کوي، یو عام ساده سړی بې علمه. اوس هغه خپل رازدار جوړ کړی دی، ټول علما مشایخ د دنیا خلک یې پرېښه. خو به هر حال د سره مغه حالاتو د خلکو به دی بدي شو. خو د مولانا د وجې دته څه نه وی، 9 کاله تقریبا مولانا د سره دا ملګرتوب وکړو. آخر صلاح الدین زرکوب په 662 هجري کې وفات شو، بیمار شو، وفات شو. مولانا صاحب د خپل پلار په خوا کې دفن کوم په دغه باغ سلطان کې، چې پادشاه علاؤالدین قیقوباد دغه باغ د توقف کړو چې د پلار پکې خښ شو، د پکې بیا د خښ کو صلاح الدین زرکوب. او د په مرثیه کې هم څه ډېر یو غزل لیکلی دی چې اولنی شعر دا دی چې د صلاح الدین زرکوب ته وایي: ایز هجران در فراقت آسمان بگریسته. ای هغه کسه چې ستا په جدایي کې اسمان وجړل، دل میانی خون نشسته عقل و جان بگریسته. زړه د وینو په منځ کې زما ناست دی او عقل و روح مې وجړل تا هغه کسې. به هر حال د صلاح الدین زرکوب نه وروستو د حسام الدین چلبي د خپل همدم و همراز جوړ کو. صلاح الدین چلبي دا اصل کې کتابونو چلپي لیکلی دی، ټول خلک سوی حسام الدین چلپي، خدا چلبي دی، چلپي نه دی. چلبي دا د ترکی لفظ دی او دا به د آقا سرور خواجه لکه موږ چې د القاب استعمالو د دې په ځای به د علما ادیبانو او شهزادګانو دپاره استعمالولی شو. چلبي اکثر کتابونو دا چلپي لیکلی، چلپي، خو چلپي نه دی، چلبي دی. نو دا لکه ترکی ژبه کې د آقا سرور د عزت لفظو چې د علماء او مشایخو خاصو خلکو ته به استعمالیدی شو، نو دته ځکه حسام الدین چلبي وی، چلبي نه دی، چلپي. چلپي څه ته وی؟ آقا سرور خواجه، یو لقب دی د عزت. به هر حال مولانا چې تر سوچ ژوندی و د رازدارو او په دې زړه ډاډو او پورا 10 کاله تر مرګه پورې د سره هم مجلس او د خاص رفیق خاص او یارغار چې ورته وي، بس د سره د ټوله زندگی او په د پیغام غلطولو هم د په خواهش مصنوي مانوي
چې د لیکل دا په آخر د عمر کې دا د په خواهش دا او ځای په ځای په مثنوي کې د نومالي په دویم دفتر کې په دریم کې سلورم کې بهر حال خبره راټولو وخت ډیر واغشته. په سن 272 په کونیا کې ډیره هیبتناک زلزلہ رااله چې داغه جټکې تر 40 ورځې پورې زلزلہ نه ختمه ده. خلک مولانا تراله چې دا آسماني بلا ده. مولانا ورته فکر مکوي دا زمکه وګي د خو یو نونه غوړي لمده شانخه او ډیر زر بل د ارمان پوره شي. بهر حال دی بیمار شو. خلک به تاسو لراتله شیخ صدرالدین چې د محی الدین ابن عربي شاګرد خاص او پټول مرجوه پټول دنیا کې پاغه وخت کې د تاسو لراغه دی وکړه چې الله تعالی د تاته د ټول مریدانو سراغه عاجله شفا درکې. مولانا فرمایل شفا د تاته مبارک شي. د عاشق او معشوق مینس کې صرف د قمیص پرده پاتې ده. ایت نو واړي چې د لری شي او نور سره ملو شي. هغه په جړه پاسې ده او مولانا دا شعر وی چې دانی تو کې در باطن چې شاه هم نشین دارم چې دانی تو کې در باطن چې شاه هم نشین دارم رخ زرین منگر کې پای آهنین دارم. هغه تی ویل ته سپويږي زما په باطن کې یو څه شاه زما سره هم نشین یو پادشاه. زه څومره خوشاله او زما د زیړ مخ ته مګوره چې زه اوسپنیزي خپې لرم. زما خپې ډېرې مضبوطې دي. بخه د خار عمرا علما مشایخ دار طبقه خلق به د تپوس لراتلو په سلګو به ټولو جړل او به اختیار واپس بدله. اخر د اتوار په ورځو د جمادی الثانی په 15 تاریخ په سن 672 هجری چې د 17 دسمبر 1273 عیسوي مطابق دی د انور پریوتو په وخت کې د انور هم پریوتو او د آتش شپېته کالو په عمر کې د دار فنا نه دار بقا ته رحلت کو روح الشاد و یادش گرامی باد. د شپې د تکفین او تجهیز تنظیم شو او سهار جنازه اوچته شو. دې ته لږ سوچ وکړئ په جنازه کې په زرګونو او په لکونو خلکو اشتراک کړو. د مسلمانانو علاوه يهوديان او عیسایان په ډېر تعداد کې د جنازې مخې تتله. پادشاهي وخت هم جنازه کې حاضر او هغه يهوديان او عیسایانو ته ویل چې تاسو د مولانا سره څه تعلق دی په دې مې پوي کې دا خو مسلمان هغه لا په جذباتو کې چغې والے تورات او انجیل بیا ویل بشماره. دا د تاریخ ناشنا ترین جنازه ده چې غیر مسلمو په کثیر تعداد کې شرکت کړي او دغه سپه لکه د پتنګانو مینو څنګه چې مسلمانان په تاریخ کې دا مثال نشته. بیا دوی ورته ویلې عیسایانو ورته ویلې کدا تاسو محمد صلی الله علیه وسلم نو زمنګ د پاره عیسی علیه السلام يهوديانو ورته ویل پادشاه ته کدا تاسو د پاره د محمد صلی الله علیه وسلم د غلری نو زمنګ د پاره د موسی نه کم نه دی. داغي و خبره مې وکړه او نقل کفر نه باشد. بهر حال پکم صندوق کې چې تابوت خو دل شوی پلار کې سو پیر هغه خلکو بدل کو او داغه تختې د تبرک په تور په خلکو تقسیم شي. یو قیامت او صاحب یو قدم وړاندې نشوتلې خلک بتاویدو د مینس کې ګیرو د خدای د پاره سار روان شو او مقبره دومره لري نه و او ماخام ورسېد. ماخام چا قدم نشو اغشته تابوتونه به تقسیمې ده. یو غلغله و په لکونو کې خلک په ځان نه پوي د لکه پتنګیان چغې سورې وي. بیا داسې کارو شو چې کله چې قبرستان ته ورسېد هلته د جنازه کوله شیخ صدرالدین دا جنازې ته وړاندې شو. داغه د وصیت مطابق یو چغې وواله او بېهوشه شو. چې دی بېهوشه شو بیا قاضي سراج الدین د جنازې د مونځ امامت وکړو. بیا 40 ورځو پورې د دفن وروسته هم دغسې خلک چې جنازې له راغلي وو د قبر د بتلو ټوله ورځ به سهار هلته به ناست څوک تله نه او په دې کې د هرې طبقې خلکو یهودیانو عیسایانو سره د جنازې قبر نه بتاو. دا مستند تاریخونو تقریبا په تواتر او په اتفاق سره دا خبره لیکلې ده. دې کې اختلاف نشته. نو بیا بهر حال 40 ورځو پورې دا مسله د زایرینو مجمع بیا خورې شوې. خو حالان کې وسم د دنیا د ګوټ نه د مزار ته چې د ترکیې په قونیه کې دی خلک زیرازي او د تعجب خبره دادا
تحقیقات شوي دي چې د مسلمانانو نه غیر مسلم خلک زیات د مزار ته راځي، خاص کر په 17 دسمبر په د باندې عالمی اجتماع کیږي د ټولي دنیا. 17 دسمبر چونکې په 17 دسمبر باندې دی وفات شوی 1273 عیسوي کې. به هر حال د هم سلطان علاؤالدین کیقوباد سلجوقي اوماغه باغ سلطان کې چې کم ځای د پلار دفن شو الته کې خخ کو او په د باندې ډېر عظیم الشانه مزار جوړ شوی دی. نو حقیقت دا دی چې وخت هم ډېر زیات واغشته، خو چون کې د زندګۍ حالات دا ما هر خوا نه کټ را کټ کړو، تاسو ته مې د دې خلاصه پیش کړه. کني دا په 5 ورځو کې د سوانح حیات نه ختمیږي. دله چې دا کم مقبولیت الله تعالی ورکړی دی دا شعر پی پیټ کیږي. این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. دا سعادت و نیکبختی دا د موټو د قابلیت په زور څوک نشي حاصلولی چې ترڅو هغه خدای بخشنده چاله دا سعادت ورنکي دا په صلاحیت او قابلیت نکیږي. دا درس مقدمه په دې ځای ختمه ان شاء الله. بل ورځ به بیا د مثنوي باقاعده د هغې د کتاب آغاز کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.